بسم الله الرحمن الرحیم. زم جی عرفان دورانی تاسو ګوري پیامي خیبر په پیښور کې موجود یو. بیا تحریک انصاف رهنما مونږ سره موجوده دي سره موجوده حالات باندې هم خبرې اترې کوو چې کوم حالات تیر شوي دي او تیریږي لګیا دي د پی کې باسي سره د دیو تعلق دی. خبرې اترې وسره کوو. راځي چې خبرې وکړو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې د پیامي خیبر او عرفان دورانی صاحب تاسو ډیره مننه چې تاسو راغلی او موږ هم د خپلو خیالاتو مقرره کړه چې تاسو ته ووایو چې یاره څنګه حالات دي څنګه نه دي. د ایم این اے اسف خان او د کامران منګش په قیادت کې الحمدلله موږ هغه شان ښه په غټ قیادت کې ووتو او په لاره خو ډېر مشکلات و موږ ته خدای شته په موږ فایرنګ کېدو په لاره به هم رانه ملګري لګېدو خو هغه داسې لږ کم فایرنګ و. کله چې موږ د ډېرو مشکلاتو نه پس موږ ډي چوک ته ورسېدو او هلته بس څه کسان رسېدلي څه په لاره ور روان وو. په دغه وخت کې په موږ باندې فایرنګ شروع شو او بې انتها فایرنګ وشو. زموږ د سترګو وړاندې خبره ده چې ډېر ملګري زموږ د سترګو د وړاندې ولګېده او بې حسابه پکې شهیدان هم شو زخمیان هم شو پکې. اوس له دغسې ده چې زموږ تقریبا ډېر ورکر ورک دی. تقریبا چې 700 ورکر پته لګي نه چې دا په جیلونو کې دی دا په هسپتالونو کې دی. 10-12 شهیدان خو موږ ته میلاو شوي دي او د هغې مشرانو ویلیم دي چې یاره دا میلاو شوي دي خو دغه سان چې 700 ورکر زموږ بېدرکه دی. اوس د دې پته نه لګي چې دا اوس دوی شهیدان کړي دي یا دوی څه چېرته غیب کړي دي دا پته نه لګي که نه. اوس موږ دا ویلی هم نشو چې دوی شهیدان کړي. کیدای شي موږ یو نوم والو چې دا دوی شهید کړی دی او دوی موږ ته راوباسي په هغې په وجه زموږ د ناکامۍ دپاره که نه چې یاره دا تاسو وایي دا دی شهید دی دا دی خو ژوندی دی. نو موږ دا لا ویلی هم نشو خو شپه چې 700 ورکر زموږ اوسه پورې غیب دی. اوس دا پته نه لګي چې دا شهید دی او که نه دوی سره دی. دا راته ووایي بلکل ستاسو خبرې چې دی غیب کړی یا شهید شوي الله دې نه کړي چې شهید شوي وي ولې چې دا د ملک سرمایه ده قوم سرمایه ده او د مور پلار بچي دي. دا راته ووایي دا کم چې سیاسي قیدیان دي د دې هکله ستاسو څه وینا ده؟ یاره جي د دې هکله خو په دې خو دې شته موږ ډېر زیات پریشان یم یو چې په ټولو بې ګناه رئیسار کړي دي نه څه صحیح کیس شته به د ځانه کیسونه پې اچولي دي. په دې خو موږ ډېر زیات خفه یو او موږ د اعلی عهدهدارانو نه دا خواست ورته کوو چې ډېره مهرباني وکړئ دا سیاسي قیدیان دي دا بې ګناه دي تاسو پې د دروغو کیسونه جوړ کړي دي دا د زر تر زر رها کړی شي. بلکې د دې د وجې زموږ په ملک ټول کاروبار تباه و برباد دی زموږ د دې ملک په دې وجه. نو موږ وایو چې دا ټول د رها کړی شي په ملک کې د امن راوستی شي قانون باندې د عمل کول شروع شي. تاسو ته خو پوره معلومات دي چې زموږ په ملک کې نه قانون شته نه انصاف شته. به دغه ځای کې که یو راونیو که زورور وي بس تپوس نشته وروره څه کېده جي دا هر څه زموږ په لاس کې دي د دې اعلی عهدهدارانو په لاس کې دي چې انصاف او قانون دې راولي چې د غریب او د امیر دپاره ټول یو قانون وي. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب کال تاسو له درکړی او تاسو وتې وئ دې نه پس هم یو کال شته بل؟ یاره انشاءالله جي د دې نه پس چې ویې کو بلکل به ځو. مونږ خو په 26 نومبر داسې وتي وو چې وروره مونږ د خپلو بچو نه رخصتونه اخیستي وو که رالو کنې شهیدان به یو خو مونږ په پوره رخصت وتي. بلکې زما په سوشل میډیا باندې یو ویډیو ما شیر کړی ده چې څه ټایم د کوره وتمه هغه ډېره زیاته د خلکو شیر هم کړه خو دې شته ډېرو ملګرو ما ته رنګونه مو کړه چې ډېره مزیداره ویډیو ده. نو مونږ بلکل داسې وتي وو که رالو کور ته رانلو او که هر کله زمونږ عمران خان صاحب کال وکړو نو انشاءالله بیا به وځو که خیري سره د بچو به وځو او همدغه شان به وځو انشاءالله که خیري. مننه جي ډېره مننه جي مهرباني. صحیح شو جی بالکل. پاکستان تحریک انصاف سینئر رهنما د خیبر پختونخوا هم تاسو سره خبرې اترې وکړلې. یقینا مینوالو دا خبرې چې دی هرې پارټۍ هرې سیاسي پارټي وي نو د هغوی همدغه جذبه وي د خپلې د پارټۍ دپاره او بیا خاص کر ملک زمونږ خپل وطن دپاره پاکستان دپاره چې کومه جذبه دي بیان کړله. یقینا ستاسو به خوښه شوي هم وي نوي کله هم دی پیغام ورکو او چې کوم کورمه کې چې کوم لګیا دي جرګې کېږي لګیا دي په هغه کې وایي تیږې هم کې غوښتلې شوه وزیر اعلی صاحب تللی او امن دپاره هغوی یو
आवाज़ اوچت کو ښه خبره ده. الله پاک دې ټول ملک کې په ټوله دنیا کې د امن راولي. یقینا امن چې وي نو مونږ به ښه په آرام وده کېږو به، زموږ بال بچ به ښه په سهولیاتو کې وي، او چې امن نه وي نو یو ځای کې به هم نه وي، بیا زموږ ملک هم اړنګ غړنګ وي.